الله دې تام ژوندی لري څنګه دې خپل خیالات او خپل پاک دا عملي کړي. موږ به اولنې کار په منشیاتو باندې اجرا، خواجه سره، ډمه او د هغې سره ګداګر. دلته خلک دي وایي مزه سود نه کومه، سود څنګه کوي چې د دې ملګري نه به ګاډۍ والي دلته به ولیکي په 18 لاک باندې مثال ورکوم، بیا به یې په نقد هم دغه سړی والي په 10 لکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو زه محمد اسرار په دې وخت کې د تحصیل څنځي چکدره پولیس سټیشن کې نه حاضر یم. چېرته چې زموږ سره پخوا کې چې کوم دی انسپکټر رینګول صاحب چې کوم دی په حیثیت ایس ایچ او دلته راغلی د 4 اگست د دې په 2018 او 19 کې هم دلته پاتې وو. او بیا د هغې نه پس چې دوی چېرته هم پاتې دي نو لکه چې بدلي شوې ده نو خلک پسې بیا خپوي. نو نن د دې اول وتظاهر کلی وم چکدرې ته په راتګ باندې. د چکدرې په خپل ځای باندې یو ډېر انتهایي لوی اهمیت دی. دلته چې کوم دی نو دغه موجود ده، چیک پوسټ دی او بیخي ګیټ وی ده. هر قسم خلک چې کوم دی نو هغه اول چکدرې ته راین کېږي او که دا په هر انداز باندې که منشیات پروشي یا نور هغه ګندګیر چې هغه دلته کې چې کوم دی نو هغه راځي دغه چیک پوسټ کراس کوي بیا په بره باندې. د دې وجې نه د چکدرې د ایس ایچ او ذمه داري چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته ده. رینګول صاحب تاسو دلته راغلي یې، اول تاسو خپل ایم مونږ ته ووایئ چې تاسو په زړه کې څه لرئ د دې قام دپاره او د هغه خلکو لپاره چې کوم دلته د دې معاشرې لپاره ناسوب یو خلک یې تنګ کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اوله خو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي ټایم ضایع کړو دلته راغلي. زموږ خوا نه اسرار خان نو زما خو اولنې دغه دا دی چې یاره مونږ ته کوم انسټرکشن دي د افسرانو د طرف نه، بیا مونږ په خپله د دې علاقې یو نو مونږ به اولنې کار په منشیاتو باندې، ځکه چې د ټولو جرمونو جرړه چې دا منشیات دي. دغه شان دا بعضې خبرې ډېرې نارمل دي د خلکو په ذهن کې. دا زه ډېرې ضروري ګڼم چې لکه کوم د مونږ ته خواجه سرای چې دي جاګان، دا چې کله د علاقې ته راین کېږي او پروګرامونه نو په هغې کې که تاسو وګورئ لکه ابرسقط یو ډسټرکټ جنګلې کې مړي پکې وشو. نو د هغې دپاره زما د راتلو سره ټوټل تاسو څنګه د بابي دیر خبره وکړه چې یاره ګیټ وی ده نو بابي دیر والا ته پوره غاړه کم زموږ ګوړه ګډ په دغه چیک پوسټ دی د هغې سره د یونیورسټۍ روډ هم بحال شوی دی. او دغه شان زموږ د باډوان چې کوم پل دی په هغې باندې زموږ کومه نفري ده نو هغو ته ما دا هدایت کړي چې وروره دې خوا اجرا، خواجه سره، ډمه او د هغې سره ګداګر. د ګداګرو حواله به هم درته بېله دوه کم تاسو به چې ته یې په غریب سړي پسې خطی ګداګر کې راځي ستاسو خیال په مختلف دغو کې راځي پیښو کې چې هغه د خلکو د کورونو غلاګانې کېږي، هغې ته رسایي کوي. په هغې نه ډېره غټه مسله ده. څنګه چې ما د خواجه سره وي نو د هغې نه هم دغه جوړېږي. نو ما دې ملګرو ته ویلي چې بهی دا به بالکل نه پرېږدو. د هغې سره سره بیا زمونږ د کوم د منشیاتو خبرې چې مخکې ما وکړه نو ډېر کسان داسې دي چې کوم مخکې وو نو هغه ډېر توبه طیب شوي دي او یا لکه فټ فټ کار کوي. خو کله چې زما نوم اورېدلی دی نو بل ستاسو به کتلي وي چې په خپله ما راغوښتي دي هغو بالکل قرآن وخوړو په دې دغه باندې په هغې لاس کېښودو چې یاره مونږ به نور د دې نه بعد دا کار نه کوو. نو اوس هغو خپل ایمان دی ما خو دې ویلي چې که په دې د پاسه تاسو بیا هم دا کار کوئ نو خدای پاک به مو غر کوي، ځکه تاسو پردي بچي غر کوئ. نو چې پردي بچي هر څوک غر کوي، که زه مو که بلي نو هغه به خدای پاک زموږ نه کړي دنیا او د آخرت او خو بیا پاتې حساب کتاب دی. نو زه یو د دې خلکو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی ما ته مخکې هم ډېر عزت راکړی دی او دا خلک قدرمند دي، عزتمند دی. تاسو خبره وکړه چې خلک مونږ کوم ځای خوښوي نو هغه ولې چې خلک ښه خلک وي. مونږ به دا وویو چې هغه خلکو درانه خلک وي نو مونږ ورته ډېر درانه ښکارو او زموږ سره یې په هر دغه باندې مرسته کړې ده. د غلطې خبرې زموږ سره ودرېدلي دي. نو مونږ به دا څو خبرې لکه نن سبا چې کوم مهم شروع دی د ګاډو دا تورې شیشې نازیبا الفاظ دغه شانې کم عمر کم سن ډریوران چې ورته وایي 1 ویلینګ لکه اوس ما د دې ملګرو سره په دې هم خبره کوله چې د جمعې په ورځ به شادي دغه هم بل یو دوه درې خبرې دوه درې څلور کسان خبرې هغه هم راغوښتي دي د ګروپونه یې جوړ کړي دي 317 او 311 او 315 چې کوم ماته میلاو شوي دي نو هغه هم ما راغوښتي دي او باقاعده د هغو نه مې حال په اخیستی دی ویل چې بس غلطي د مخکې چې څه شي شوي دي. خو د خیره سره د جمعې په ورځ باندې د ګوړهګټ سایډ باندې ما ته چا ویلي د یونیورسټۍ روډ چې دی نو په دې باندې به هم کار کوو. بیا زما عوامو ته خاص کر دا پیغام دی چې یاره دا زموږ علاقه ده زموږ بچیانې دي په دې مین روډ باندې یونیورسټۍ روډ باندې په هر ځای کې خو خصوصا په دې زموږ بچیانې راټوټي شي دا هم د دې معاشرې خلک دی ورو د بل ځای نه دی.
زموږ خویندې دي زموږ هغه هم زموږ خویندې دي خو دا کوم چې دا هم زموږ بچي دي دا کوم چې دا مخکې وروسته کېږي تېره موټر سایکلو په ذریعه باندې که تاسو کتلي که نه څوک به مخکې څوک به وروسته نو لکه د دې دا چې د چا بچي دي نو چې دوی پوهه کړي او که پوهه نه کړم د هغې سره به زه بیا قانوني کار کوم بلکل جي بیا د قانون نه علم موږ به ښه چې کوم سړی کوم خلک روغ خلک دی هغو له به موږ ډېر عزت ورکوو ډېر قدر به ولکوو او چې کوم غلط سړی دی نو هغه به بلکل موږ نه معاف کوو که هغه زه دلته هفته یم که ورځ او که نیمه زموږ د افسرانو هم د ویژن مطابق لکه د آی جي صاحب نه راواله ډي آی جي صاحب زموږ دغه شان ډي پو صاحب چې وایي دا معاشره موږ په څه طریقه صفا کړو لکه زموږ ډي پو صاحب وایي چې ډېر معاملات داسې دي چې هغه د عدالتونو د دغوی خدای که تاسو کوشش کوئ د دې خلکو د پولیس نه لږ ډېر زیات توقعات دي چې تاسو کېنوئ لکه څنګه چې دا ډي ار سي وله جوړه کړې ده چې د خلکو ته سهولت وي نو موږ به چې بلکل د خیر سره د دې قوم خدمت کوو موږ د دې غلامان یو خادمان یو لکه دا نه چې په حیثیت یو پولیس افسر موږ دلته ایس ایچ اوګان چې دا موږ افسران دي موږ د دې خلکو خادمان یو د دې خلکو د خدمت دپاره یو دا کرسۍ چې دا ډېرې ذمهوارۍ ځای دی دا د دغه نه دی دې نه علاوه چې کوم دی نو دلته کې یو بله هم مسله ده چې افغان مهاجر کیمپ چې کوم دی نو هغه موجود دی په چکدره کې او اکثر د منشیاتو په حواله باندې چې کوم دی د هغه ځای نه خلک ډېر زیات چې کوم دی هغه فریادي دي د هغې جنابي عرض کوم زموږ سره نږدې دغه لګېدلې ده اوس خو ایجنسي ورته نه شو ویلی او ملکن خو موږ ته چې څومره لکه ما پرې څو ورځو کې چې کم لکه دا لږ لږ سکل ولا مولونه ټول دغه طرف نه را روان دي ولتې اخلي راځي افغانیان هم زموږ ورونه دي لکه یو خدای دې میلمانه دي خو که کم سړی غلط کار کوي نو هغه سره به بلکل هېڅ قسم نرمي نه وي چونکې دا کومه تاسو خبره وکړئ یو د هغو دپاره دا حکم شوی دی چې دوی به ځي نو هغو ته زه دا خبره هم کوم چې که دوی په خپل طبیعت باندې په خپله مرضۍ باندې ځي نو زموږ کې فی الحال له برې نه دا حکم نشته زور زبردستي پې نشته خو به هر حال لکه دغه شوی دی اډر شوی دی نو که څوک به خوشي خود ځي نو دوی تلی شي خو زموږ د طرف نه به هېڅ قسم ظلم زیاتی نه وي چې د برې نه کوم حکم وي موږ به هغه فالو کوو او انشاءالله چې د دلته که افغانیانو کې که به دې کې جګړه شي که به دې کې منشیات فروش دي کار څوک دي او هغه که زموږ د خپلې علاقې دي خو د هغې سره به مونږ بلکل چې پوره قانوني کاروي د هغو خلاف کوو جی قدرمن کتونکو رحیم ګل خان تاسو واورو دغه ایم هم تاسو واورو چې یاره د دې معاشرې د ښه پرمختګ دپاره یو ښه ریپوټیشن دپاره چې کوم دی نو د هغې اقدامات څه دي مونږ به هغه مشران چې زموږ په دې سیمه کې موجود دي بشمول زمان هغې ته هم دا یو ریکویسټ وکړو چې یاره په داسې څیز کې چې هغه د دې معاشرې دپاره د وبا سبب جوړېږي منشیات فروش دی یا نور مطلب دا دی چې دغه هغه څیزونه چې د هغې نه جرمونه چې کوم دی هغه مخ په وړاندې ځي لکه پولیس د هغې خلاف کاروایي کوي نو لکه پولي طور چې کوم دی نو د هغې سفارش نه دی پکار ځکه چې په کوم وطن کې د سزا تصور ختمیږي نو مطلب د چالته جرمونه سیوا کېږي او پولیس چې څه کوي نو همدا خلکو لپاره دغه کوي که یو سړی یو شپه په حوالات کې وکړي کم از کم دا احساس هغه ته کېږي چې ما څه ګناه ما جرم کړی دی نو سزا تصور چې کوم دی هغه ضروري دی نو هغه مشران چې هغه په دغه جرمونو کې ملوث خلک چې کوم دی د هغې لپاره بیا سفارش کوي لږ د هغې د خلک پولیس پرېږدي چې سزا چې کوم دی نو لکه د دې تصور ژوندی پاتې شي بیا به څوک چې کوم دی نو په اسانه باندې هغه څیزونه نه کوي یو دقیقې یو خبره پکې بله کوم لکه خاص کر د عوامو د برګن بیګل دپاره موږ چې ورته سودمافیا ګروپ ویلی وایي ډېر خلک داسې دي په دغه ګوره زیات ناسور به دې عدیزي سرکل کې دي دا ما کتلی ما خو ډېره نوکري وکړه دلته خلک دي وایي مزه سود نه کوم او سود څنګه کوي چې د دې ملګري نه به ګاډۍ والي دلته به ولیکي په 18 لاک باندې مثال ورکوم بیا به یې په نقد هم دغه سړی والي په 10 لکه دا د سود یو ذریعه ده نو زما د خلکو ته دا خصوصي دا زما نه تېر شوي نو دا ته یم چې دې خلکو ته زما دا فیل دی چې وایي لکه د دې مخنیوی به هم کوو په دې باندې لکه سود تاسو ته پته ده چې د الله سره ډایرکټ جنګ کول دي نو په دې کې به زما سره ټول مرسته او زما راته هم که چا سره داسې کار شوی یا کېږي نو په خپل ځان درخواست راوړی شي د هغې خلاف به موږ کاروایي کوو ټیک شو زه ستاسو بیا ډېره مننه دي چې تاسو تکلیف وکړو ټایم هم موږ ته ویستو نو الله دې تاسو ته د دې اجر درکړي ګل خان الله دې تاسو ژوندی دې سره دې خپلو خیالاتو چې خدای پاک دا عملي کړي زموږ دا یقین دی انشاءالله چې داسې پولیس افسران چې هغه زموږ په دې سیمه کې زموږ په دې ضلع کې موجود دي نو کم از کم سټارټ د خپل کور نه اخیستل دي چکدره چې کوم دا یو ډېر اهم ځای دی او که چکدره 25% کوم ستاسو د اقداماتو سره پاکه شي دا زموږ دپاره ډېره لویه کامیابي ده ما له اجازه راکوئ د الله په امان ډېره مننه